والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی التیمم. باب د بیان د هغه روایات کې چې راغلي دي په باره د تیمم کې. تیمم په لغت کې قصد وایي او په اصطلاح د شریعت کې قصد سعید طیب للطهارة والاستباح صلاة. تیمم کله نازل شوی د حکم د تیمم غزوه بنو المصطلق د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها نه عامل رک شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه ګرځیدل او بنوي د مانځټه مونږ د تیمم حکم راغی. غزوه بنو المصطلق کې چې کوم اهم الاحداث شوي دي هغه اهم احداث کې یو ده. تیمم باره کې دو اختلاف دي. یو اختلاف دار چې تیمم یو ضربه ده که دوه ضربې دي، دا چې زمکې لړه بور کې بیا مخ کې او یا بل داسې دغه ور کې داسې کې او یا دا یو ضرب دی ورکه په دې مخم کا او لاسم پې کا. نه یوه ضربتون دی او که ضربتین دي به ګزاره دي زمکې ته. یو اختلاف دا دی. امام احمد رحمه الله و یو ضربتون دی. زمونږ او د امام شافعي صاحب په نسبت باندې دوه ضربه دي. دا یو اختلاف. دویم اختلاف دا دی چې تیمم تر رسغینو پورې دی، دې ځای پورې دی، او که د مرفقینو پورې دی او که د آبات او مناکبو پورې. امام احمد رحمه الله وی د رسغینو پورې دی، مړوندونو پورې، او زمونږ او د شوافیو په نسبت باندې مرفقینو پورې دی. د مالکیانو نه مختلف قولونه نقل شوي دي. موطا د قول نه معلومیږي چې مرفقینو پورې تیمم واجب دی، او د موطا شارح علامه زرقانی وغیره نور وی چې مستحب دی د مرفقینو او واجب دی تر رسغینو پورې. او مدونه کې مدونه کبرا د امام مالک رحمه الله د مذهب د فقه عظیم کتاب دی. هغې کې داري چې مرفقینو پورې واجب دی. نو ائمه ثلاثه اتفاق دی مرفقینو پورې. تاسو په خبره پوه شئ. دې باب کې د مرفقینو احادیث هم شته او د کفینو یعنی د رسغینو احادیث هم شته. رسغین د امام مالک مستدل دی او هغه قوي دی، هغه صحیح روایت دی، اصح ما فی الباب دی. او شوافی او د احنافو چې کوم مستدل دی هغه حسن دی. او د مناکب او د آباتو پورې چې راغلی دی هغه حدیث قوي دی. هلکه پې پوه شي. اصل کې روایات کې 15 طریقې د تیمم راغلي دي. یو مسح تر رسغینو پورې، دیم د نصف ساعد پورې، دیم د مرفق پورې، او څلورمه د نصف مرفقین پورې. پوه شئ. او دغه چې کوم دی نصف عضدین پورې دیزي پورې، او پنځمه د مناکب او د آباتو پورې. حدیثونه دا ټول طریقې معلومیږي، دا ټولې طریقې راغلي. او مونږ ترجیح دی له ورکوو مرفق ته، او هغوی ترجیح رسغینو ته ورکوي. د هغې دلیل دا حدیث د عمار ابن یاسر دی چې اوس به او اصح ما فی الباب دی. دې باب کې ډېر صحیح حدیث دی. بسم الله
الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. نبی اسلام د تامر او کپ تیمم للوجه والکفین د مخ او د لاسونو د پاره. دا امام احمد دلیل دی وای ضربتن للوجه والکفین امره بالتیمم للوجه والکفین. اصل کې واقع د عمار ابن یاسر سره دوه واقع شوي. یو واقع خدا و چې کله تیمم نازل شه نو فتیممو سعیدا طیبا مجملو صحابه او نبی علیہ السلام فرمایلی وبنشته نه د خاورې قصد وکي. څوک جنوب په خاورو کې ولغړېدل او چا د او 10 اندامونه ټول په خاورو کې کړ کړل. بیا دا وغسل وجوهکم وایدیکم منه طریقه د تیمم نازل شو. صحیح ده. نو د غسل طریقه چاته ورتلو چاله نه ورتله. بیا بل واقعه وشوه. عمار ابن یاسر او عمر رضی الله عنه اتفاقا یو ځای کې برابر شو د صدقات او خانه سره ول. دواړو احتلام وشو. عمر رضی الله عنه مون قضا کړ چې وبو نه نو زه غسل نکوم او دغه چې کوم د خاورو کې ولغړې ده عمار ابن یاسر. به د نبی علیہ السلام نه تاسو کې چې موږ داسې کړی. نبی علیہ السلام ورته عمار ابن یاسر خ کړی دي تیمم پکا ده. خو تیمم څنګه ده؟ امره بالتیمم للوجه والکفین. امر ورته وکړه تیمم مخولاس. نو د دې دا مطلب ده چې ماهو تیمم ورته وخو چې کوم تیمم دا او د وقت ورته وخو دا او د سواله کوم ضربت للوجه و ضربت لليدين. د دې نه دا نه معلومیږي چې ضربت للوجه والکفین الکه په پوښ او امام احمد وای مستدل کفین دی چې تیمم تر رسغین پورې ځکه کفین لاسونه ته وای الکه په پوښ کې په پوښ. ابن عباس رضی الله عنه راضی رسته چې دا خبره خواخه کړې ده چې تیمم تر رسغین پورې دی مړوندونو پورې. دلیل دا ده په قران کې په اودس کې غایه ذکر ده وایدیکم الی المرافق. صحیح ده. او پقته کې چې کم ده چې کله غل نه لاس غوسیږي نالته غایه نه ده فقطو ایدیهما جزاء بما کسبا او دلتم غایه نه ده ذکر. پس ومسحو بوجوهکم و ایدیکم منه. ایدیکم سره دلتم غایه نه ده ذکر غلاکم غایه نه ده ذکر. نو التم رزغین مراد دی دیزی پوری نه غوسیږي دلتم رزغین مراد دی دیزی پوری نشتا ذکر غایه نه ده ذکر او دس کې غایه ذکر ده نو دیزی پوری. نا قیاس پچا کوي قطع د سرقه په ید د سارق قطع نه کوي او منګه وای مرپقین پورې بکې ځکه په تیمم کې سہولت ده او دس کې سلور اندامونه دي په لاس او مخ او مسح سلور دي. نو په تیمم کې دو پرې خودل شوی دی او دوه راخیستل شوی دي. کم پرې خودل شوی خپې او مسح په سر پرې خودل شوی دی دوه راخیستل شوی دي چې مخ ده او دغه ده مرپا. نو مخ به کم مخی څومره مخ به څومره 14 کې ده نو لاسونه به څومره لاسونه ای څومره چانه هرکه به پوښي. نو دو متروک دی او دو ماخوذ دی. نو چې کم ماخوذ دی باغې کې یو پوره دی نیم نه ده نو دا بل به هم چې کوم دی پوره دا باغې باندې مونږ قیاس یو. نو قیاس د یو اندام په بل اندام وو شو. ابن عباس دا قیاس مونږ وای دا قیاس نه دی صحیح ولی دا قیاس د عبادت ته په عقوبت باندې او عقوبت کې احتیاط پکار دی هغه کې خو کمه پکار دی. اب عبادت کې خو احتیاط پکار دی چې زیات وینځل شي ځکه زیات کې خو کم شته او په کم کې خو زیات نشته کنه. الکه خدای دې کې چې تاسو په پوښتنه وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار رضي الله عنه من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنه وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك دا زمان کرا مذہب دیکھو نہیں ہے نا. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الوجه عن عمار رضي الله عنه في التيمم انه قال الوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار رضي الله عنه انه قال تيممنا مع النبي. نعم عمار نے روایت دے پتے میں انه قال الوجه والكفين من غیر وجه په مختلفو طریقو سره راغلي دي. شمره بالتيمم للوجه والكفين ضربة للوجه وضربة للكفين ده من غیر وجهین معنا په مختلفو سندونو سره الا انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط. دام راغلی دي دغه نه دا امانه چې موږ نبی اسلام سره په مناکب پورې کړو او تایید د نبی نه دی ذکر چې تایید د نبی او نبی چې خبر شه به منه کدا سیمه کوي الا حديث عمار رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبات. التيمم للوجه والكفين دام خلق ضعیف غنل دي ځکه دغه خو مناکب او د آبات پورې روایت هم د مسترب شو استیراب پکې راغی الله. قال اسحاق بن ابراهيم حديث عمار رضي الله عنه في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار رضي الله عنه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والآبات ليس بمخالف للحديث. دا مخالف نه دی د حدیث د وجه او د کفین ځکه عمار لم یذکر چې نبی صلی الله علیه وسلم بذالک چې نبی صلی الله علیه وسلم مناکب او د آبات پورې امر کړي وانما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين د زم کړي او د زم کړي چې کله نبی رسول الله ورته خبره تاسو یو کنه نبی رسول الله د وجه او د کفین حکم والدليل على ذلك الله. والدليل على ذلك ما أخذ به عمار رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ده ورسېدا غسه د نبی زما آخري تعلیم ورک کپینو پوری آباد خبره ختمه شو دا د خپل اجتهاد الله. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حسين عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن التيمم فقال ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه د تیمم بارک تاسو دی ورته ان الله قال في كتابه خدای خپل کتاب کې وایي ان ذکر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق غایه ذکر کا وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما التم غایه نه ذکر کړي فكانت السنه بالقطع نو طریقه په قطع کې کپین دي انما هو الوجه والكفين نو طریقه وجه او کپین دي نه مرافق يعني التيمم. قال ابو اسحاق حديث حسن صحيح غريب الکه دغنا د عمار نه مسند بازار کې بل حدیث دی چې هغه نه دا معلومیږي چې یو ضربه د وجهه د پاره د بل ضربه د سره پاره ده او هغه کې داری چې نبی اسلام موږ ته امر کړی دی موږ ته نبی اسلام امر وکړ په ضرب نوایده للوجه واخرى لليدين الى المنفقين الکه په پوښتنه ده بار ضربه پکې راغلي. بابن بعض نسخوں کے تش بابن دے ہندی نسخوں کی اور مصری نسخوں کے ورسرہ دغشتا بابن فی ما یقرأ القرآن على كل حال سوا ان یکون جنوبا جنابت نہ بغیر قرآن پر ہر وقت کی ویلش اللہ ستا سره کې باب شتا تا چې مطلب باب پکې شتا ها وای
حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا حفص بن غياث واحمد بن خالد قال حدثنا الاعمش وابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن على كل نبی اسلام هم به هر حال قرآن رستم عالم یکون جنو مچ جنو على كل حال نا احوال متعارفه مراد دي کم حال بچ متعارف على كل حال کې خود سے حالات راځي چې هغه کې به قرآن نه ویل کېږي کله بیت الخلا حال ایک په حال متعارف کې هر حال متعارف کې موږ ته قرآن رسته ما سیوا د چانه جنابت نه دا کې هیڅ کې تیر شو کنه حایزه نو پاسا قرآن نشي رسته الله قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف الا وياد باندې بیا د سویلش ان دل ولی په مصحف قرآن کې مگر چې دی پاودس ابي قيل سفيان ثوري شافعون باب ما جاء في البول يسيب الارض چزمکه ته امتیاز ورسیږي نه د دې طهارت په پس کې څنګه په پاکي دیسی پر پوش زمانگا مذہب داره چه دو طریقو سر از مکا پاکی یو دا چه بوبوی سپاکی غسل عده مداره چه وچش طهارت الارض یبصها او شوافی وینا صرف وینزلو سپاکی دا حدیث دا غی دلیل ده ځکه دې کې اوبه چول راغلي دي زمونږ د طرفه جواب دار چې مونږ خو د غسل خلاف نه یو زمونږ یو طرف هم پکې ثابت چې غسل الارض الکه په پوه شي زمکه وینځل شو مونږ وی وینځلې علاج ده طهارت ده او چې دلیم طهارت تاسو چې دلیل پیش کړئ چې دا زمونږ دلیل خو زمونږ هم دلیل شي الله وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل اعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحرت واسعا فلم يلبث لقد تحجرت واسعا لقد تهجرت واسعا فلم يلبث یو باندې چې راغی جمعه ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو مونږ وکړو چې مانځنه فارغ شوی اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا خدای په ما باندې رحم وکړي په محمد باندې او دې رحم کې مونږ سره بل څوک مشرکی فالتفت الیه النبی صلی الله علیه وسلم وکتل فقال لقد تحجرت واسعا تا خو تنگ واسع ډېر پراخه زید تنگ رحم ډېر پراخه ده ټول امت ته بده رحم دعا کړي فلم يلبس وخت تیر نه کم بالا په مسجد جمعه په پنځ کې امتیاز یو دلته پته نه و چې دا جمعه د آدابونه اسرع الیه الناس خلق جلتای سره وراله قال نبی صلی الله علیه وسلم مکه وای پرېګ دی امتیاز مکه تا کوي احرقوا علیه سجلا مما واچوي په دبانې ډولچه د وبو او دلون یې دلون ویلې د مما ثم قال انما بعثتم تاسو لګل شي ميسرین اسانی کون ولم تبعثوا تاسو نه لګل شي معسرین چې خلکو سره سو کوي سختی وکي سختی بنه کوي اسانی وکوي الکه په پوښتای نو ډولچه په واچو دا سو کو د عربي بازی وای د اقرا ابن حابس او بازی وای ذوالخوی او خوای سارا او سوکو ذوالخوی سارا بیا اعتراض دا دی چې ذوالخوی سارا خو نبی له سام اعتراض کړو او دا خو د خوارج او اصل بنیاد څنګه اعتراض کړو نبی اسلام ته په غزا کې ویلی چې په غنیمت کې خیانت مکوه غلول مکوه دا آیت خدای راولېږه ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامه پیغمبر په مال غنیمت کې خیانت نه کوي او چې مال غنیمت کې خیانت وکړو قیامت کې به اقشیر آبار کړی او روان وي نه ده خو بد سره او د تبرازی چې نبی علیہ السلام ته ویلې چې متسع قیامت بکلی نبی علیہ السلام ته ما عادت لها سد ورته تیار کړی دي ناغه ته ما عادت لها من کثیر صلات ولا صيام ولكني احب الله ورسوله ډیر منځونو روزي مې ورته نه دي تیاری کړی لیکن د نبی د الله او د رسول سره مې مینا ده نبی علیہ السلام ته فرمایل المرء مع من احب
سړی به دغه چا سره چې چا سره مینه دا خو ښایسته الفاظ دي ښه منقبت دی نو ذوالخویسره خو بېادبه سړی و څنګه دا ذوالخویسره جواب دا دی چې دوه ذوالخویسره دي یو تیمي دی او یو یماني دی هغه چې په نبي علیه السلام اعتراض کړی و هغه ذوالخویسره التیمي و او دا دلته چې راغلی دی دا ذوالخویسره الیماني دی دا راجح قول دی قال سعيد قال سفيان دا د امام شافعي صاحب دلیل دا دی چې احرقوا علیه سجلا مما مونږ جواب کوو چې دا خو زمونږ خلاف نه دی مونږ هم د غسل قایله خو یو که نه الله قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن عبد الله ابن مسعود روایت طحاوی او دارقطنی کې ده او د ابن عباس روایت مسند بازار کې ده او د واصله ابن الاسقا روایت د ابن ماجه کې ده وا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد عمل بده د بعض علماء په ځای قول د احمد او د اسحاق ده وقد رواه يونس عن زهري عن عبد الله بن عبد الله نبي ولا ابواب الصلاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بس ده